السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه وقار احمد سواتي. څنګه چې تاسو ته پته ده ناظرین چې په پوره ملک کې او په دنیا کې چې دی د کرونا وایرس د هغې پیلاو چې دی هغه روان دی او مختلف کم مریضان چې دی هغه مونږ ته مخې ته راځي. تاسو به زموږ د میډیا په سکرین باندې هم کتلې بار بار چې په خیبر پښتونخوا کې د پرونه پورې چې دی ماښامه پورې هغه 15 مشتبه کیسونه چې دی هغه رامخته شوي دي. مونږ په سوات کې دا وخت سنټرل هسپتال کیجوالټي کې دلته موجود یو چې د سوات په سطح باندې دلته د کرونا وایرس کم د هغې دپاره څه اقدامات دي که چېرته خدا نخواسته چېرته مریض راشي نو څه دلته به مطلب حکومت به یا کم هاسپټل حکام چې دي هغو به څه انتظامات کړي. دا ټایم زما سره ډي ایم ایس ډاکټر سلیم صاحب موجود دی. هغو سره به خبرې اترې کوو چې دلته دوی یو خصوصي پلو او پی ډي واړ هو چې دی هغه قایم کړو. سر تاسو پلو او پی ډي واړ هو قایم کړو هغې په باره کې څه ویل غواړئ؟ څنګه چې تاسو ته پته ده چې ټولې دنیا کې چې دی دا یو وبایي شکل اختیار کړی دی. نو په پاکستان کې خو الحمدلله بیا هم کیسونه کم دي خو موږ احتیاطي تدابیر په خپل نیسو. خاص کر د سوات په لیول باندې دلته سیدو ټیچینګ یو غټ هسپتال دی. دلته کې لکه د ایم ایس صاحب په دغه باندې دلته کې په سیدو په اپګریډیشن نوي هسپتال کې هلته کې ایزولیشن وارډ هم تیار دی. د هغې سره ټول اکوپمنټس کم کټس چې دي هغه هم تیار دي. دلته کې د کیجوالټۍ زمونږ فلو د پیشنټ اول دلته کې راځي نه دلته کې موږ په خپل لیول باندې د ایم ایس صاحب د هدایتو مطابق موږ دلته کې یو جدا فلو او پی ډي بهر د بلډینګ نه کولاو کړه. هغه د دې لپاره چې دننه کم پیشنټ ځي او هغه داسې یا مشتبه یا نورو ته د خطرې یا هغه سټاف ته یا نورو مریضانو ته یا یو ځای کې ګڼه نه جوړېږي په یو ځای باندې. نو د دغې احتیاطي تدابیرو کې دا یو موږ جدا او پی ډي کولاو کړه چې مریض اول هلته کې راځي او د هغه ځای نه بیا فلټر کېږي. که واقعي داسې شکمن کیس وي بیا به موږ مین هلته کې کم میډیکل ډاکټران دي د هغو کنسلټیشن لپاره به اپګریډیشن هسپتال ته لیږو. سر تر اوسه پورې په سوات سیمه کې چېرته مشتبه کیس راغلی دی که نه ځکه چې د دې د سوات خلک چې دی هغه په بهر ملکونو کې ډېر زیاتې په ایټلي کې ایران کې او خاص کر چاینا کې نو څه اطلاعات شته که نشته؟ نه تر اوسه پورې خو دلته کې هېڅ داسې کیس نه دی راغلی. نور مشتبه خو موږ دې ته نه شو ویلی چې هغه یخنۍ زکام د دې سره خو زموږ د ټول سیزن داسې تېر شو یا بهي ده چې د زموږ په دې علاقه باندې یخنۍ زکام دا خو یو مرض دی. خو د کورونا څه کیس داسې نه دی راغلی چې هغه موږ بالکل ټیسټ یې ولیږو یا موږ پې چې دغه یو چې دا یو سسپیکټډ کیس دی او که راشي موږ ورته بالکل تیار یو. دا راته ووایه سر چې کوم حکومت چې دی هغو چې کومې دعوې کوي هغه فیسلټیز تاسو ته پرووایډ کړي دي که نه دي؟ نو زموږ سره خو الریډي لکه ما خو تاسو ته وویل چې زموږ سره ایزولیشن وارډ شته. موږ د مخکې نه تیار کړی دی. دلته کې ورته موږ بالکل ذهني طور هم تیار یو. کم زمونږ د سټاف دپاره نن تاسو ولید داسې مختلف ماسکس وغیره دارالو چې د هغې د پروټیکشن دپاره. نور دغه دا چې د کم مخصوص طریقه باندې د هغې کم ټیسټ کېږي هغه سهولت حالا دلته کې په سوات کې نشته. نو که هغه موږ له داسې څه بندوبست وشي چې د دې ځای نه موږ یا ټیسټ لیږو او هغې مریضانو لپاره که څه داسې هغه شي دلته کې بندوبست وشي نو به ډېر زیات. هغه ټیسټ سر په کوم ځایونو کې کېږي؟ هغه لکه پېښور اسلام آباد په دغه ځایونو کې کېږي. دلته کې حالا نشته که نه. عوامو ته څه پیغام ورکوئ؟ عوامو ته دغه پیغام دی چې دا یو یره دې پړه کې نه راولي. دې کې د یرې هېڅ خبره نشته خو احتیاطي تدابیر دې اختیار کړي. احتیاطي تدابیر دا دي چې که بیا هم داسې نزله زکام موږ ورته عام مرض وایو خو په هغې کې هم د خورېدو خطرې لکه په کډه کې نه خورېږي. ماسک بیا چې که څوک یخنۍ ووهي لاسونه یې انځل خاص کر دا ډېر ضروري خبره ده چې لکه بار بار هغه خپل لاسونه یې او یو ځای کې راټولېږي نه. د 5 شپږو کسانو هم هغې کې خطرې کوي یو کس پکې ناجوړه وي یا ورته واقعي څه داسې څه تکلیف وي. نو د دغې د بچاو دپاره پکار ده چې یو ځای کې راټولېږي. نو که هغه په هسپتال کې که هغه په کوڅه کې که هغه په دوکان کې که هغه په یو سټور کې که په هر ځای کې خو د دغه احتیاطي تدابیر دی اختیار کړي. ډېره مننه سر. ناظرین څنګه چې ډاکټر صاحب خبرې تاسو واورېدې چې کم عوام چې دي هغو له هم احتیاطي تدابیر چې دي هغه اپناول پکار دي. خو داسې که زمونږ وزیر اعلی چې دی هغه هم د سوات دوی یو خبره وکړه چې د ټیسټ سهولت چې دی په سوات کې او ملاکنډ ډویژن کې نشته. حکومتي او اعلی چارواکو له هم دا پکار دي چې د کرونا وایرس د پیش نظر چې دی دلته د سوات کې چې دی هغه د ټیسټ هغه انتظام دي هم وکړي. د بل پروګرامو پورې خپل کوربه وقار احمد سواتي له اجازت ورکوي. د الله په امان.